रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कोल द जुमे ورځ وا او یو سړی مخامخ ناسته لنګي والے دے کمیسی نشتا ټوپای نشتا او لګیا دے جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي راوي غوښته چاله کتا ولی جړل ورته یا رسول الله کما ته اجازت وی زه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو کنه خدای راستی کا درو توکل لونه دی درو نه دی کې اوس دا سړی توب نشته چې دلته واس کیږي تقریر کیږي رشکې سره ولاړ دي وامره ده چې سبا دا نه وایي چې دا د دروغ وي چې پسترګو درته واخه مزه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو ا دروغ نه دي یو سړی سره دومره احساس نه ما ته ګورې پرې د یو شی وامره ده درته مې وخوده چې زما تصدیق وشي زه غلط نه چې دا غرق او تباہ قوم دی آئنده دا تصور مکوه د دې ملک او د دې قوم د خیر ورځې چرته چې زمونږ خلکو دا عمل دا کرداري مونږ ته به ښه ورځ خدای په دوربین کې هم نه ښیي هره ورځ به نوی نوی غم وي مونږ به پې سوځو یو ورځ به غم راشي چې د خاورو تیل 14 روپۍ ګیلن وای خدای غرق په بله ورځ به راشي جروره غټه غوښه 12 روپۍ کیلو یا الله غرق شو په بله ورځ به راشي جروره ګوپي سره د دومره منډه په 15 روپۍ کیلو یا الله بیا غرق شو په بله ورځ به راشي جروره شنه پیاز هم په 15 روپۍ کیلو سره د دادا پاڼو هر ورځ به د بني اسرائیلو غوندې نوی نوی عذاب در باندې نوی بني اسرائیلو باندې به هر ورځ نوی نوی عذاب راتلو چې نن به کم راغی سبا به هغه تلی اعلانو چې بل به راغی بله ورځ به هغه تلی نه چې بل به راغی بله ورځ به هغه تلی نه چې بل به پې راغی هر ورځ نوره به تماشه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سړي ته آواز کو چې راشه دا تا جړل ولې او یا رسول الله که اجازت راتو کی چې دې مسلمانانو لک شکایت درته وکما جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوا کتا تس تکلیف نو ماته وای چې زاغرفکم ورته یا رسول الله جانم پدی چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپای نه لرم کمیس نه لرم کېړی نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرل شي نو لرې چرته لاړ شم هلته یې ووینځم زه ورته بربند ناستم چې وچ شي بیا یې وتړم او را روان شما شکایت څه دی یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر مې ټول تیر شو دنیا کې ګوره د چا ودونه کېږي د چا کویدنې کېږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکشو نه کې چې راشه چې ستا واده وکړما رسول الله ورته وویل چې غم مه کوه ته لاړ شه په ارام کښېنه جاړه ما او مه شکایت کوه زه دې ذموار یم انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دې واده وشي چې یو 2 ورځې تېرې شي یو سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح ورته وتړه حضور علیه السلام ورته وویل سوداګره ته ځه کور ته او زه سړی درلېږم چې کوم سړی دروازې ته درغی او زما نامه یې واخیسته نو لور ورته په نکاح کا سوداګر کور ته لاړ اوس رسول الله هغه سړی راوغوښته دا سړي نامه وه جلیبیب ورته جلیبیب فریاد دې کړی فریاد دې منظور شو د فلاني سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړی دی سرتور سر خپې ابله خپې د سوداګر دروازې ته ورغی دروازه یې ورته وټکوله
सौदागर रहो तो सलाम वालेकुम खैर वाली जुलेबी में खैर शा जुलेबी बोलता हुई तास दरखास्त करे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह था आगा दरखास्त दी मंजूर शो स्ताद लूर सरद निका कोल द पारा जरा ले गले यमा सौदागर वर्तदा सी कुस पास गुरी छे परवरदिगार जुख सरमायादार और मालदार सड़ेंदा खुद खुदे मलंग दे कोर और सामान द कोर खुद से कह जिद तंजामीम निश्तन द सरब जमाल रोजगार कवी से वो नवे वर्ता वे न रटलो वे बच्चिया तो सबरों का कोर तपोस कोर तलाड़ो बीबी तो वही जो खजीस्ताल सरद निका कुल पारा जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह जुलेबीब रास्तोले दे नो जुलेबीब खुदा से मलंगु चिप टोला लाका कि दाग गरीबी ओ मलंगी मशहूर वा खजुम पे जंदो जिना कोम पे जंदो सड़ोम पे खजावर तो वही सड़िया पाम कवाल खुदा द पारा ची जुलेबीब सरद लुर निकाओ न के दागो न कोर स्टा न द कोर सामान स्टा मालूर बोसी की वर सर चल लुरे उड़ा गगल चौड़ा गगल नो पमन डरा हुआ था वो तो मोरे दा प्लार सर निस्ता से झगड़ा दान से खबर में प्लार रोड़े कि तोवर सरफ जगड़े वे बचिया रसूलुल्लाह जुलेबी ब्राली गले दे तासरद निकाह कोलद पारा नए बचिया तबद जुलेबी सरद से गुजरान करे दागफ न कोर स्टा न कोर सामान स्टा न रोजगार स्टा अलूरी वर्ता वही चो मोरे जुलेबी तप खपल स्तरगो मगोरा चिचारा ले गले दे दाग पस्तरगो वर्ता गोरा ओ मोरे जमा दे पुखदा बांधी कसम हुई द जुलेबी बराले गलो वाला दुमरा खैस्ता दे और दुमरा मालदार दे चे द्वारा जहान मिसल पेश को ले निशी दाग पस्तरगो वर्ता अल्लाह दासे लूणा ब मुंगा कमजे न पैदा करूं और दासे प्लार ब कमजे पैदा की प्लारानो तम गोराओ लूणो तम गोराओ मेंदो तम गोरा दालक प्लार तम गोराओ द जिनाय प्लार तम द जिनाय प्लार और मोरे जवाब रौलीगी चालक बा तमाशे वर सरई किनी डोले बनदर कर ओए तपताना को सटकुरे से ता खुदाय मुर्दारा का चे दगब जोई दे दर पसी बिया को तक रागस्ते ज तंगिम दे खजुना ज आरा रजरा करे यो ना मुलासिब जोई लने पडेरी ख्वारे वादे करे औरे वाल जम देर शुक्र हम तते गडे दे ता द जोई वादे चे संगा करे नो मा त मालूम दे प्लारिन गिरे शुकई जोई मेरा ना खजे बोतलो डेर शुक्र ता सकोल दस जोई पवादा तपदा स्पिना गिरा गोयमा नहीं तो गोयमा नहीं नन सबा को आसान चल गया दाला से क्या कर जिन्हें खलक हुई कि वादा दमिना सूफियाना कार के को कवाली आ सूफियानश उस न कवाली और डमे तम जरूरत निश्त वीसीआर 1500 रुपए स्पा मिलावी वीसीआर दलते डिपुआन दिसे डिपुआन लारशा 300 रुपए वर्का कोर तैरावड़ा 10 रुपए टिकट पे वो लगावा और दाद दुनिया लपंगान रहोवाड़ा 1500 दे रोड़े दे 900 पे जोड़े का 300 स्ताशवी 300 मालिक लवार तासो ख्याल रख आसान चल दे हुकूमत वही वीसीआर बंद ऐसे और बंद खुदे पेटाई की बंदी पेटाई की बंदी नोर हो बंद मन दे नजमाजीजानो तो सोआए चिकम बगावत ते चागा मुंग प्रे हो और मुंगे नक
کم بغاوت کما گناه ده چې مونږ پرېښې ده که زه ملایم او یو گناه ما نه پاتې نو زما پې وس نه رسي دا نه چې زه ښه سړی یم نو زه یې نه کومه لاس مې پې نه دی بر او پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یې پیښه په مږو نه یې پیښه زمونږ وس نشته زه شیخ یم زه عجیمه زه ملا یمه وس مې نشته چې وس مې پیدا شو تا نه بیا زه زیات یم خدای دې امان راکړي سوداګر راووتو جلیبیب ته وایي مبارک شه چې لږ صبر وکړه چې زه سلام کوم جناب محمد رسول الله سره راغی رسول الله ته چې یا رسول الله کار خو وشو مبارک شه سره وباسه چې اوس بندوبست وکړو که و یا رسول الله اتانې ورځ د یو دکاندار سره نوکر ما اتانې چې ماښام عالم سلورنې په خپله وخورم او سلورنې د چا بل غریب په خېټه کې واچو هېڅ نشته پیسې نه لرې واده کې و یا رسول الله مذهب دا ده چې سړي سره پیسې نه وي او واده وشي چا سره چې دولت وي سرمایهدار وي هغه له خو خلک کور له ورولي وی لاړ شه عثمان ذی نورین ته چې واده مې تیار دی څه لږ غوندې پیسې راکړه چې د ولیمې بندوبست پې وکړم په منډه لاړ عثمان ذی نورین سرمایهدار او دولتمند زمانې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ سلام خپه نه شئ مونږ له سلام هم نه راځي سلام علیکم او خاص کر دا معززین چې دي د غریب الابیام څه لږ ډېر زده کړی دی دا معززین چې څنګه کومه ده خدای دې تام سرسام خدای دې غر کچا ته به دې نه پس عقل زده کوې او سړي زوی به در نه جوړي زمونږ د زمانې معزز هغه سړي ته وایي چې نه سلام ورځي نه منځ ورځي چې جنازې سره لاړ شي د مسلمان جنازم نه کوي لارې ولاړې سپېږمو ته یې رومال نیولی وایي ډېر لوی لوی معززینو په جنازه کې شرکت په اخبار کې راځي ستا او زما نوم نه دي دا مونږ سپېره چې ورته ولاړ یو جنازه یې وکړو دا کوڅه ډب دي معززین فلاں صاحب قابل ذکر ہستیاں تھیں جنازے میں تاسو خیال راغی معززینو ته الله سلام هم نه دی خو چل زده کړي یو سړي وی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وی سلام علیکم تم ورته سلام سام بیماری او مرض ته وایي سلام علیکم دا مانا چې په تا دې مرض تو ورته وعلیکم سلام خدای دې تام کور ورانه رب بیړه دې غر کړي او دې نه پس به دوی څه ټیک کي دوی چې په خپلو حجرو ځای کې ناست دي ملا پکې پیښ شي پیښ ملا نه د مسلې تپوس چې په کومې کلنکارۍ دوی کوي کوم کلنکاري دوی کوي یاره ملا صاحب دې مسلې متعلق ستا څه خیال دی تا څه خیال اوس ملیان هم خدای دې ورته هدایت ملا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټولې مسلې ورته نه سړي سړي ته ګوره چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وایي نیم خبر نه دې خیال نیم خبر کن وجدې مې نه راځي بارها ما ته خدای اتفاق ډیر کیږي خو چې وایي زه ورته ما ته پته نه وایي جي ته دومره لوی ملا مال دا چا درته ویلي چې زه لوی ملا زه خو وړوکی غوندې ملا وایي نه مونږ ته خو ډېر لوی ملا ښکاري مالا بدن مې لوی دی او علم مې ډېر وړوکی دی زه پوهېږم ما ته پته نشته چې بیا مې تنګ ورته بیا راشه کتاب به وګورم چې تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دوړ دوپم د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لاره خو تپوس وکړه چې دا فلانی دفعه څنګه ده وایي بس بالاخانې ته راشه
اول به فیس ورکې نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي. ته مانه تپوس کې دا زه د ټول قانون تا ته د الف نه تر یې پورې بیان کړ. دا واورئ چې د علم وقار او عزت مونږ خلک خرابو او مونږ به جوړو. زما خطی پوهیمه چې دا خبره داسې ده ورته یم سبا راشه. غریب سره نه دی غوړو سره، غریب نه دا کلنکار نه دی دوی سره. یا ورته یم چې ولیکه استفتاء ولیکه بیا مال راکه هفته لس ورځې پس به جواب ولیکلی شي بیا به دله درک وجیم داسې نشي کېدی. زم داسې چېرته کېدی شي دا ټوکې دي څه داسې نشي کېدی. دا دین مونږ خلکو سپک کړی دی. سرمایهدار عثمان جلیبیب ورغی چې بیان یې ورته وکړ زر اشرفی وله ورکړي او د لنګ په پیسکه کې واچوي. چې را روان شو ورته جلیبیبه خبره واوره دا پیسې یو څه که چېرته کمې پکې راغی نو دوباره بیا مال راشه. که کمې شوې د لنګ په پیسکه کې پیسې رانیولې او په منډه منډه را روان دی. په لاره ورته یو صحابي ورغی جلیبیبه چېرته منډې وهي وی کویدن میں مشوان پیسیم عثمان راکڑی زم دا واده سے ٹکا ٹکا پی برابرم ورتے جلیبیب واده دی پریگ دا محمد رسول اللہ جنگ للاڑو جنگ للاڑ. جلیبیب دسی واده دی زماد مرگ پاتی شی جسو پورے میں دا محمد رسول اللہ ناموس گٹلے نوی امگا دا واده پا پیسو منڈی تلاڑو. یوی تورا واغستا یوی ڈال یوی اس واغستو پاس باندی سور شو تورا و ڈال پلاس کے میدان تلاڑو سگوری چی رسول اللہ پخپلا پا میدان کی ولاڑ دے او دا دی غشو پی باران دے. جلیبیب واوا زما محبوب باندے دی غشو باران وی او زدی پارامن سینه واچوله په جنگ. یو په دې جهادونو کې سړی داسې جنگ کوي چې ځان ساتي او بل وهي. یو داسې جنگ کوي چې په خپله سینه په مرګ اچوي. دا کال 12 14 14 میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو را ایثار کړی. هغې وجه دا ده چې هغوی په مرګ سینه اچولې ده. مونږ غوندې نه یو توت مار توت مار. دا یو کوچي او د خاري جګړه وه نو خاری چې و نو هغه خو چل وله ورتلو که نه د پرزونو نو اړنګتی به چې کوچي ته واچو چې غرب رو به یې غورځولو نو کوچي به بیا ورتل چې ته یو وارې بیا راځک سه ته یو وارې بیا راځک سه. خاری به چې بیا ورپاسې چې بیا به اړنګتی ورته چې بیا به غرب شو هغه به بیا ته یو وارې بیا راځک سه ته یو وارې مړه بیړه یې والا په راغورځولو تباه کړه همدا اواز به کوړي چې ته یو وارې بیا راځک سه. نو مونږ هغه یو توت مار والا یو. یا خپه نه شئ ما ستاسو ډزې هم لیدلي دي ستاسو ډزې هم لیدلي دي. خیال م راغی ډزې هغه دي ټینک ورته نه ټینګېږي بختربند ګاډي ورته نه ټینګېږي بمونه ځان پورې تړي او ټینک ته لاندې سملي او ټینک ملوځوي او ځان ملوځوي. جاهدین هغه خلق یو عظیم تاسو چې ورته سوپر پاور وایي هغه د سپېږمو نه ځوړند کړی دی. د ځان په علاج نه پوهېږي چې که اوس تختمه شرمېږم که نه تختم داسې په غضب اورېدلی. تاسو خیال راغی دی جلیبیب سینه واچوله په مرګ سینه 14 کافر یې مړه کړه 14 او په خپل هم څه د پاسه 80 غشي په دې سینه کې ولګېد. د اس نه راوغورځېدو انا لله و انا الیه راجعون. خپل وینو کې پایو لنګ کې خړوب پروت جنگ ختم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو چاله کنن خو مونږ غزا لرالو د جلیبیب واده
چې څنګه چل بشوي. یو صحابي د لاس نه ولیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبیب واده درته وښیم. چې حضور راوست غیر چاپیر تی سورلس کافر مړه پراته دی او منځ کې جلیبیب په خپلو وینو کې خړو پروت. رسول الله د سترګو مبارکونه وښو دارې وهلې او ورته وی چې جلیبیبه په خدای مې دې قسم وي داسې واده دې وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چا ونشي. اوچته کوي جنازه یې راوچته کړه. جناب رسول الله د پنجو په سر ورپسې روان. صحابه ورته وی یا رسول الله ته دا د پنجو په سر ولې روانې؟ ورته صحابو تپوس مه کوئ په خدای مې دې قسم وي نن د جلیبیب جنازې له دومره ملایکې راغلي دي چې په ځمکه ځای نه کېږي چې زه قدم پې باندې کېږدمه. تاسو بار بار یو شعر اورئ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دنیا سے شہدے تچ وفادار د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شے دنیا سے کہ لوح قلم بمستائی عرش کرسی بستائی ستا په مرگ با یواز خپلوان نه جاړي ستا په مرگ با عرش عظیم هم جاړي ستا په مرگ با ملائکی هم جاړي. نن زمون په مرگ شیطان جاری چې زما پر کټه مړ ملائکی او زمون په مرگ جړل یعنی په مونږه به ملائکی جاړي. تو بس طرفا دی وجنا زما عزیزانو گریوان کې وګوره لری مزه لان کدا نه منی چې قبر کې بسې سوال جواب تپوس وغیرہ وغیرہ دومره ومنه چې ورځي به دغه تنګې سوړې ته دومره ومنه. باقي چې ورالې ډېرې چغې به ووهې ډېر فریاد به وکړې خو د تېښتې راو به دې هم نه او پریدي به دې هم مرګ به هم نه او ژوندی به هم نشي ټینګې نه به مرې او نه به ژوندی ټینګېدی شي. په ما اعتبار مه کوه چې دا جنازه ده او دا فلانی دی او فلانی دی نه په هغه خدای باور وکړه. جنازه خدای ته جرګه کول دي چې دې مجرم ته خدای څه ونه وی سب په خدای که دا نیت نه زما او نه ستایي چې راپسې ولاړ زما نیت هم په دې کې چې دا څادر چېرته ګورکن دی یو نسي او نور به هم پکې صحیح او که به نه راپسې هغه مات ګوډ چې ولاړ یې هغې هم په دې تمئ چې راخولم اخون بابا ته خو چې څه به پکې او که به نه هغې هم دا نیت نه چې تا دپاره خدای ته جرګه کوي. معززین چې پکې تلي ای جنازه ډوکئ نه نو صاحب نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بیڑا دے مغر کدا جنازہ دی منشو ځکه چې زمانیتم د جرګې خدای ته نه دی او راپسې مات ګوډ چې ولاړ دي د هغې نیتم نه دی او معززین واډونه کړه نو لا محاله تم داسې کوتک شاخه کور ته دې درالما ختم دې کړی دی کور ته دې درالم خو چې روټۍ مې وخوړه او څه وخت کې تقسیم وشوه تا نه ویلې مې دوه سپارې دي په ما کم سنډاخ په ایښې ده چې دوه سپارې په تا پسې بخم خو خپله مړه پسې ولې نه بخم پاتا نه ستا په مړي پسې دا ملیان دوه سپارې بخ دا طالبان دوه سپارې ستا په مړي پسې پاتا نه بخ دا باته هم د غوږ نه وباسه نو نه دې په خپله څه کړي اوازه چې در پسې څه کوم هم زمانیت داسې نه دی نو لا محاله آخرت او دنیا دې دواړه خراب دي که څه کې په خپله ځان لوکا او که په خپله دې ونه که په ما او په بل چې اعتماد ونه کړي. پلار یې مړي زوی جنازه نه کوي زوی مړي پلار یې جنازه کې ولاړ نه وي مور یې مړی زوی جنازه کې ولاړ نه وي که داسې نه ده دا انګا بنګا پکې ولاړ یې زوی لرې ولاړي جاړي پلار یې جنازه کېږي زوی لرې ولاړي رور یې جنازه کېږي رور یې لرې ولاړي خیال هم راغی جي
نو د دې وجنا اسباب د خلاصي بزان لپخپله جوړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی د پاره چې تا ته سبق دا وښیي چې ته به د آخرت د خلاصي اسباب ځان ته پخپله. د باره وفات مطلب ځینې خلق دا وایي چې دې میاشت کې خوشحالي کوي او د عید میلاد النبي دی او پلانې دی، نو خوشحالي ګوره ګډېدو ته نه وایي. تاسو پوه شئ په خبره؟ خوشحالي ګډېدو ته نه وایي. خوشحالي کوي د دې دا معنا چې خدای شکر دی چې په دې میاشت کې سردار کونین پیدا او زمونږ د پاره د هدایت باعث ګرځېدلی دی، او په دې میاشت کې خفګان هم بیا دی چې بیا وفات شوی هم دی. خوشحالي دا معنا چې د خدای شکر وباسي، دې شکر ته خوشحالي وي. او خفګان دا معنا چې قرآن ووایي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې پیشکشو کې د ټولو انبیاء په نوم پیشکشو کې خیراتو کې ختمو کې قرآن ولولې او د ټولو انبیاء او د رسول الله په نوم باندې پیشکشو کې د خپلو مړو په اروا باندې وبخې. دا کار ته خوشحالي وایي او دغه ته خفګان. خفګان دا معنا نه ده لکه د اهل شیعه حضراتو په شان چې محرم راشي ځان وها ځکه چې امام حسین رایت شوی دی 11 میاشتې بیا یې خیال هم راغی جي، یعنې ته په ایمان چې دا مړی صرف 10 ورځې خلکو ته یاد دي. وایم ما خدای چېرته د عقل ستنې راوباسي، یعنې دا مړی 10 ورځې خلکو ته یاد بیا هېري، کال چې راشي نو 10 ورځو کې رایات شو بیا هېري. نو دا خفګان دا معنام نه او خوشحالي دا معنام نه. بله خبره دا ده عزیزانو چې هر شي ته سوچ وکړئ، فکر وکړئ چې مونږ پیدا سره یو، مونږ کوو څه، دا ټوله ورځ مونږ څه کوو، د خپلو حرکاتو سکناتو ته وګورئ دا مونږ څه کوو. خدای زه څه له پیدا کړی، زما د پیدایش نه غرض څه دی او زه کوم څه. په دې په خپله د شپې سوچ وکړه او سهار له به په نتیجه ورسې او په هغه لار روان شي. په ملک کې د ملک به دا خیال ساتي چې یا الله زه مسلمان یم، دا د مسلمان ملک دی، د مسلمان ملک کردار او کرکټر چې دی مسلمان په وینه کې دا جذبه پکار ده چې خدایا زما د ملک کردار چې دی هغه اسلامي پکار دی.